کلا چې مسلمانانو jihad پرې خېده نو دې کافرو د مسلمانانو قبرونه نن په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې دا یو خبره چلیږي چې په الجزائر کې امام صاحب تراوی تلاوت کو او پښور اعلی د امام صاحب نے خلګي واغستا په پته واغستلا لیکن دا مسلمانانو په فلسطین کې په مسجد اقصا کې په امامانو باندې په نمازیو باندې د منسونو والا باندې ګولې چلیږي خو یو د میډیا والا یا مسلمان خاموش ته چې فلسطین کې په مسلمانانو باندې ولې زمنګ د فلسطین په خور باندې غیرت نکو منګ د کشمیر په خور باندې غیرت نکو منګ د افغانستان په خور باندې غیرت نکو منګ د چیچنیا په خور باندې ډېر مړنیو ډېر چې کم دې طاقت وریو ډېر پول پاورم دې کلا د یو مسلمان خور د غیرت خبره ده بیا سوشل میډیا الکترونکس میډیا فرند میډیا ټول خاموش دي او چې کلا د امام په وګ باندې پیشي کې ناستلی ده نو الکترونکس میډیا هم لګي ده سوشل میډیا هم لګي ده فرند میډیا هم لګي ده ټول غوي مجوړه کړي ده چپری دي jihad پری دي او څوک چې jihad پری دي داخله الله ذلیل کوي داخله الله څه کوي ذلیل کوي نن په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې دا یو خبره چلیږي چې په الجزائر کې امام صاحب تراوی تلاوت کو او پښور اعلی د امام صاحب نے خلګي واغستا په پته واغستلا لیکن دا په سوشل میډیا باندې چلیږي خو بل طرف ته د مسلمانانو په فلسطین کې په مسجد اقصا کې په امامانو باندې په نمازیو باندې د منسونو والا باندې ګولې چلیږي خو یو د میډیا والا आवाज نه کوي داغه پر خودل د jihad دی داغه چکلا یو سړی jihad پری دی نو پاغي باندې دا مسلط کیږي ټول میډیا باندې غویمه جوړه دا چې پښو دا د الجزائر کې د امام سے په وګ باندې کې ناستلې دا هغه نه خلګي غسته کې کوګه غسته دا څه شی وته وي پاپا پښې مچک وته وي کنه کوګه غسته دا ټول میډیا باندې غویمه جوړه دا چې امام صاحب په وګ باندې پښو کې ناستلا لیکن دا میډیا والا په دې کې ولې غلي دي چې د مسجد اقصا په جمعات کې په منځ والا باندې ګولې چلیږي دا غي په مخونو باندې ګولې چلیږي هغه تا خو دا ویډیو نه کړلا تا خو هغه میډیا ته ور نه کړلا تا خو دا ونه ویلا چې ودرې غانند مسلمان باندې ګولې چلیږي ټول مسلمانان خاموش دي ټول دنیا مسلمان خاموش دي چې فلسطین کې په مسلمانانو باندې ولې ظلم کیږي ټول مسلمانان خاموش دي چې د فلسطین خويندې میندې دا ولې بي عزت کیږي ټول مسلمان خاموش دي چې زنانو کپړې شلې زنانو بدلونه ښکارا کوي مونږ ټول خاموش یو او د کوپر پتو ته ټول چې کم دې ډېر مزیدار ناستیو وایي مونږ د فلسطین په خور باندې غیرت نکو منګ د کشمیر په خور باندې غیرت نکو منګ د افغانستان په خور باندې غیرت نکو منګ د چیچنیا په خور باندې غیرت نکو او یو بل باندې د کوپر پتو باندې ډیر مړنیو ډیر چې کم دې طاقت وریو ډیر پول پاورم دې وښوي یو بل تا کنزلې کول دا زمنګ چې دا اخو زمنګ سم دغه جوړ شوی دی ویږي یو بل تا کنزلې کول یو بل ته غلط نسبتونه کول په دې خو کې مو پی ایچ ډی کړی دا ویږي خو چې کلا د جهاد خبره ده کلا د اسلام خبره ده کلا د یو مسلمان خور د غیرت خبره ده بیا سوشل میډیا الکترونکس میډیا فرند میډیا ټول خاموش دي او چې کلا د امام په وګ باندې پیشي کې ناستنی ده نو الکترونکس میډیا هم لګي ده سوشل میډیا هم لګي ده فرند میډیا هم لګي ده ټول غوي مجوړه کړي ده خو چې کلا د مسلمان قتل شروع ده کلا د مسلمان خور بی عزتی شروع ده ټول خاموش یو او چې کلم مسلمانانو jihad پرې خېده کلا چې مسلمانانو jihad پرې خېده نو دې کافرو د مسلمانانو قبرونه نه دی پرې خې دې کافرو د مسلمانانو قبرونه پرې خې کلا چې فرانسوي جرنال ګورولا چې کلا د خپل صلیبي فوجینو سره شام ته لاړ نو د صلاح الدین ایوبی رحمه الله قبر په لته باندې وو لته ولور کولې وکنری را پاسا من بیا راغلیو من سره غلیو
بیا راغلیو دا وس چې دا يهود څه کوي دا د مسلمانانو غوږ کی کنه ځا مسلمان یو مسلمان دی غوږ کی د خپل خوند برابرۍ کې نه برابرۍ وایي دا مسلمانان یو دی غوږ کی دا د مسلمانانو حکومتونه دای به د قصړه را لګي راګيري جیلون ته بیا چي د قصړه برا لګي را لګي بعد دغه سړي بیزتی وکړي کلا چې فرانسوي جرنال لیوتوهین د خپل پوج سره مراکش ته دن نشو د یوسف بن تاشفین قبر تراغه داغه د پاسه کې ناستو خاور به راغستو د سشتلې به وکړه نر بچي وسرا پاسيګا نو دا کافر چې زمونږه د مسلمانانو خويندې د فلسطین د کشمیر د افغانستان دای راګيري بیگانې خبره ده چې د فلسطین د مسلمانانو خويندو جامع چې د نو د اسرایلو بیگاش لولې نامن کې غیرت ګوري خو من کې غیرت نشته ده من کې د سړی زوی نشته ده من کې صرف دا خبرې دي چې پلان کې به کافر کو پلان کې مسلمان کو هغه د یوم نه مني هغه نه تراوی مني نه د لموز مني نه د جهاد مني هغه د یو خبر نه مني او ته یو بل ځای کافر وي کنه لري کنه اواز سوچت کنه کلا چې صلیبیان د اندلس خاور ته ورلل دا هغه کم مشر جرنال پونسو چې دا د امیه خلیفہ د الحاجب المنصور قبر د پاسه خیمه ولګاولا او د خپل زنانه د پاسه سره به د قبر د پاسه کورواله کو او ویل به ک د مسلمانانو کې غیرتی یا د مسلمانانو کې حیايي نو را دي شي ما د قبر نه پاسه نو دا من غیرت نه ګوري یار دا وسو چې د فلسطین کې څه کې د مسلمانانو سره دا زمون غیرت ګوري دی ښا خو لیکن مسلمان کې غیرت نشته ده خپل منس کې وی غنیتا تر تر او مولایتا ها ها خپل منس کې ډېر تکړه دي لیکن کافر مقابله کې بالکل غږ نشي کولای کلا چې د یونان جرنیل سوفوکلس یا چې کوم دی د ترکی خار بورسا تراغه نو د سلیمان د عثمان قبر د پاسا ودرېدو او داغه د پاسه خیمه ولګولا او ورته ویلا یا صاحب اے خاوندا د تور پټکی کنری را پاسېګا زمونږ ته پوسو کا امنګ دوباره لا غلیو نو نن دا کافر د مسلمانانو سره سکی او نن مسلمانان سکی بس حقاره خبره ده خې مزیدار خبرې دي یو به یو ته کافر ویو بل ته کافر ویو